لسم سپارا اولسم رکو سورہ نحل یولسم رکو سورلسم سپارا او اولسم رکو سورہ نحل یولسم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ غیب السماوات والارض اللہ دا پارا دی آسمانونو او زمکو پټ شیزونه و امر الساعت او دا قیامت معامله بنوي الا کلمح البصر مگر د یو سترګو بڼو خوځولو په برابرتیا او هو اقرب یا دینهم نزدې ان الله على كل شيء قدیر بشک الله په هر شي قدرت لري والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله غزاد چې تاسو د تاسو میندونه پیدا کړي لا تعلمون شیئا تاسو یو شی علم هم نه لرلو جعل لكم السمع والابصار والافئده وی ګرځول تاسو د پاره وګونه سترګې او زړونه لعلکم تشکرون چې تاسو احسان ومنئ الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء آیا تاسو نو ګورئ مرغانو ته چې الله د اسمان په فضا کې حکم سره تړلی دی ما یمسکهن الا الله څوک یې نشي ودرولی الله نه علاوه ان فی ذلک لآیه بېشکه ضرور په دې کې نښې وي لقوم یؤمنون هغو خلکو لره څوک چې الله باندې ایمان لري والله جعل لکم من بیوتکم سکنا الله ستاسو دپاره تاسو کورونو د اوسېدلو وګرځولو وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا او تاسو دپاره د څاروو له څرمنو نه کورونه کړو چې خیمې جوړوئ تستخفونها یوم ظعنکم چې تاسو سفر کې هم په ځان باندې دا خوروئ و یوم اقامتکم او په منزلونو کې هم ومن اصوافها او د دوی له اون و اوبارها او د ګډانو د ویښتونه و اشعارها او د بیزو د ویښتونه اساسا سامان ومتان الہین تر یو وقت پورې فائدې حاصلولو شیزونه والله جعل لکم مما خلق ظلالا الله وګرځولو ستاسو دپاره څه شیزونه هغه چې پیدا کړي دي بطور سوری وجعل لکم من الجبال اکنانا او ویې ګرځول ستاسو دپاره غرونه د اوسېدلو وجعل لکم السرابیل تقیکم الحر او ویې ګرځول ستاسو دپاره اغوستلو شیزونه چې تاسو په ګرمۍ کې ځان په ساتئ وسرابیل تقیکم باسکم او هغه چې تاسو جنګ په وخت حفاظت کوئ کذلک یتم نعمته علیکم دکه شان به الله په تاسو خپل نعمتونه پوره کړي لعلکم تسلمون لپاره دی چې تاسو فرمان ومنئ فان تولوا پس که چېرته مخ وګرځوي فانما علیک البلاغ المبین پس اے محبوبه پتا باندې صرف ورسول دی یعرفون نعمت الله نعمت پیژني ثم ينکرونها بیا انکار دیو کی واکثرهم الکافرون اکثر د دوی کافران دی